او دلته ټولنه لوی مسله د روزګار ده. دلته خلک د بدقسمتۍ نه سبقونه ووایي خو بیا ورته جواب نه میلاو کیږي. نو دا خو وزیر اعلی صاحب بس اوس ځان خلاصوي ځکه چې هغوی له چل نه ورځي، هغوی له داسې منډیټ راغی، هغوی له اوس دا چل نه ورځي چې دا مونږ به دا خلک څنګه فیس کوو، څنګه به مونږ خلکو ته ودرېږو، خلکو کارګرتګي به ورته څنګه ښایو، ځکه چې د هرې پارټۍ نه چې هغه په هره پارټي نو هغه په دې وزیر اعلی صاحب او په دې پارټۍ باندې تنقید کوي چې ستاسو بالکل څه کارکردګي نشته، ستاسو ډېر خراب نظامی حکومت دی، تاسو خلکو له ولس ریلیف ورنکو، تاسو چاته څه خولی نشئ چې په دې 14 کالو کې مونږ د پښتنو د خاورې داسې څه شی راوړو. نو غوښ اوس چې خلک ترې تپوس کوي قرضې د کم ځای نه کم ځای ته ورسېدې، زه اوس تفصیل کې نه ځم چې کله 2013 کې دوی له حکومت حواله کېدو هغه وخت کې د دې صوبې څومره قرضه وه او بیا د 14 کالو کې د دې صوبې قرضه کم ځای نه کم ځای ته ورسېده. داسې تنخواګانو سرکاري ملازمینو غریبانان چې یک کم راشي هغوی ته یره یي پکې چې ماته به د دې میاشتې تنخواګانې میلاویږي نه مې میلاو کیږي. حالت دا دی چې تاسو به پخپله اورېدلي چې په مردان کې هغه یونیورسټۍ ځمکې خرڅولوي، موږ سره دغه نشته، فنډ نشته یا موږ سره پیسې نشته. نو زما په خیال چې دا خو دوی عوامو ته ورشي او عوام د شعور نه کار واخلي، نو انشاءالله هغوی ته به وښولي شو چې نه مونږ ستاسو نه د کارکردګۍ امیدو. او چې عوام نه غواړي او عوام ولس کارکردګي نه غواړي، د خپل بچي بهتر مستقبل نه غواړي، د خپل بچي دپاره روزګار نه غواړي، اسپتال کې بهتري نه غواړي، په سکولونو کې بهتري نه غواړي، دلته په روډونو په څه ورته وایي نور آبادو کې بهتري نه غواړي، نو بیا خو به بس بیا خو هغوی ته اسان کار دی، بیا خو به دا صوبه زما په خیال د سومالي او د افغانستان نه به هم وروسته پاتې شي. خدای دې هغه وخت رانولي، خدای دې کي چې زمونږ عوام چا په غلطۍ کې یا په جذباتو کې اوټ ورکړی دی، نو پکار دی چې هغه خلکو له ووټ ورکړي، هغه خلکو انتخاب وکړي چې هغه په دې خپلې علاقې د دې پښتنو په دې خاورې د صوبې باندې مین وي او د دې صوبې بهتري غواړي. دې کوشش وي چې دا صوبه مثال مونږ ډیره مخکې بوځو. او دا اخیرنۍ خبره تاسو د بدقسمتۍ نه وګورئ، پنجاب هم زمونږ د پاکستان حصه ده، صوبه ده، مونږ پرې خوشحالیږو چې هلته خو هلته وګورئ نوې نوې سکیمونه انټروډیوس کیږي، لوی لوی پروجیکټ راځي، روزانه بنیاد باندې د نوې نوې کارونو افتتاحګانې کیږي او زمونږ دې کې نه کار شته نه افتتاح شته. خو ثوابۍ ته راځئ چې ځو، پنډۍ نه خو خیر وتي دي اوس، خو نوښار ته ځو، ثوابۍ ته ځو، پیښور ته ځو، دغه جلسې دي او عوام بس دغه عام زما پښتون خاص کر زما دا نوې نسل غریبانان ځان پسې دغه ګرځوي او د صوبې ترقي نشته.